بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمون مختا دا كتاب پروت ده، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. دا كتاب علامه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لیکلی دی او دی باره کې لیکلی دی چې په قرآن کې مجاز نشته او کوم علماو چې دا خبره کړې چې په قرآن کې مجاز شته دی، د هغې څه دلایل دي او د دغې دلایلو نه جواب کړی دی. د ټولو نه مخکې په مقدمه کې د تالیف الکتاب سبب ذکر کړي چې دا کتاب ما ولې لیکلی دی. دا وړه رساله ده، تقریبا په 50 پیجه باندې مشتمله ده. نو دا کتاب ملګري قرات کوي او زه به د هغې شرح بیانو. نعم. المقدمه: اعلم اولا ان المجاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم اولا ان المجاز اختلف في اصل وقوعه. قال ابو اسحاق الاسفرايني وابو علي الفارسي انه لا مجاز في اللغه اصلا كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. ودلته دوه خبرې دي. ټول مخکې دا خبره ده کنه چې آیا لغت کې مجاز شته دی که نشته دی. قرآن نه علاوه عام عربي لغت کې مجاز شته دی که نشته دی. نو دې باره کې مو د علماو اختلاف دی. نو ابو اسحاق اسفرايني او ابو علي الفارسي دی ویلي دي چې په لغت کې بالکل مجاز شته دی او ابن السبكي په خپل کتاب جمع الجوامع کې د دې خبرې نسبت د دوه علماو ته کړی دی چې ابو اسحاق او ابو علي د دوه دا خبره کړي چې په لغت کې د سره مجازي نه، قرآن خو لا پرې دا خبره کړي. وان نقل عن الفارسي تلميذه ابو الفتح ان المجاز غالبا على اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع، وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول ينفي المجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه. دلته دوه خبرې نوري کړي دي. ګوره بره دا ویل کنه چې ابن السبكي د ابو العلي الفارسي نه دا خبره نقل کړي ده چې په لغت کې مجاز نشته دی، خو د ابو العلي الفارسي یو بل شاګرد د ابو الفتح په نوم باندې ابو الفتح دا خبره کړي ده چې فارسي دا نه دی ویلي چې په لغت کې مجاز نشته دی، بلکې هغه دا ویلي دي چې په لغاتو باندې مجاز غالب دی. مطلب دا بالکل دا قول د ابو علي الفارسي نه مقصد دا دی چې دوه قول نقل شو. یو قول ته ابن السبكي نقل کړي دی چې په لغت کې مجاز نشته دی او یو قول ته ابو الفتح نقل کړي دی چې مجاز په لغاتو باندې غالب دی، یعنی په لغاتو کې غالبا مجاز شته دی. او د یو بل کتاب د الضياء اللامع هغه کې دا خبره کړې ده. دویمه خبره دلته دا ده کوم علما چې وایي چې مجاز نشته دی نو هغه د مجاز له بل نوم ورکړی دی. هغه وایي کنه چې مثلا ته د اسد لفظ د بهادر انسان لپاره مجازن استعماله نو دا مجاز دی ته مو وایه، دا د عربی ژبې یو اسلوب دی. دا خبره کړې ده چې عندما یقول بنفع المجاز، کوم علما چې وایي چې مجاز نشته دی هغه وایي چې د مجاز له بل نوم منګ ګدو چې اسلوب من اساليب اللغه العربيه. نو دا خبره وکړه مخکې لکه اوس دې مثالونه راکې. فمن اساليبها اطلاق الاسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف وانه ينصرف اليه عند الاطلاق وعدم التقييد بما يدل على ان المراد غيره. دا خبره کړې ده چې مثلا د عربي ژبې یو اسلوب دا دی چې د اسد د لفظ اطلاق په حیوان مفترس باندې ښکاري حیوان باندې کیږي او چې څنګه د دې لفظ اطلاق ته وکړي د اسد لفظ د خولې نه راوباسي یا واوري او د اسد لفظ د بل څه شي سره مقید نه کې، مثلا يضحك لفظ سونه لګي چې الاسد يضحك قرینه اوس موجوده نه، نو ډایرک با ستا ذهن چرته زی حیوان مفترس طرف ته زی. نو دا د عربی ژبې یو اسلوب دی، عربی ژبې اسلوب دی. نو دی اسلوب ته موږ څه حقیقت ورته دی اسلوب ته موږ حقیقت وایو. لیکن کوم علما چې مجاز د سره شته نه هغه د حقیقت او مجاز تفصیل نه کوي، هغه وایي چې دام د عربی ژبې اسلوب دی د حقیقت او کله چې د اسد لفظ ته د بهادر انسان لپاره استعمال کی مجازن دا نور ته مجاز وایي، هغه وایي چې نه دا د عربی ژبې اسلوب دی. ومن اساليبها اوس د مجاز باره کې خبره کوي، دې ته مجاز مو وایو د عربی ژبې اسلوب ورته وایو. ومن اساليبها اطلاقه على الرجل الشجاع اذا اقترن بما يدل على ذلك ولا مانع من كون احد الاطلاقين لا يحتاج الى قيد والثاني يحتاج اليه لان بعض الاساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج الى قيد. مطلب عربي ژبه کې ډېر اساليب طریقې د استعمال د الفاظو. نو یو اسلوب د عربي ژبې دا دی چې لفظ استعمال کی او دغه سره کوم قرینه موجوده نه نو هغه اصلي او حقيقي معنی باندې به دغه لفظ حمل کې. اسد لفظ چې کله واورید یا دی ولید نو سیده به ذهن حیوان مفترس طرف ته لاړ شي. دا د عربي ژبې اسلوب دی او کله چې دغه سره یو قرینه موجوده مثلا یو کس وایي چې ما رايت الاسد يضحك، اسد مې ویل چې خندلې، دا يضحك قرینه ده چې دلته یو بهادر انسان مراد دی ځکه حیوان خو نشي خندلې. نو دې ته مجاز مونږ نه وایو، دا داسې به چې دا د عربي ژبې اسلوب دی چې قرینه ور سره ذکر د لفظ سره موږ ته بل معنی ویلو، مجازي معنی به نه وي بل معنی ته ویلو. د عربي ژبې دا یو اسلوب دی. ښه
نو وای دواړه اطلاقونه د لفظ اطلاق کله په یو معنی باندې کوه کله په بل معنی باندې کوه نو دغه اولنۍ معنی ته اسلوب وي او د دویمه معنی ته اسلوب وي او صرف فرق دا دی چې هغه اولنۍ معنی باندې تکل حمل کې نو قید ته ضرورت نه قرینه بنئ ځکه باول او د دویمه معنی باندې چې حمل کې نو قید ته ضرورت ځکه د عربی ژبې بعضی اسالیب د سړي چې قید ته حاجت نه لري یعنی قرینه نه پکې او بعضی داسې دي چې قید به ورسره لګي به معنی واضح کی یعنی د اسد لفظ چې کله ته د یو انسان لپاره استعماله بهادر انسان لپاره قید به ورسره راوړي خام د عربی ژبې اسلوب د دې ته مجاز نه وي خام دا به مخکې به ذکر کوي چې قران کې ولې مجاز نشته دي او د دې نه څه لوازمات لازمي نه وبعضها لا يتعين المراد فيه الا بقيد يدل عليه وكل منهما حقيق في محله وقس على هذا جميع انواع المجازات اوس پورې خدا خبره وکړه چې په لغت کې د سره مجاز نشته دي او کوم علما چې وایي چې مجاز تره د هغه د قول نه جواب وکړي چې دغه تمام مجاز نه وي او د عربي ژبې اسلوب ورته وي نو وایي چې فلا يمكن اثبات مجاز في اللغه العربيه اصلا د دې نه ثابت شو چې عربي کې د سره مجاز نشته نعم كما حققه العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق د امام ابن قیم کتاب دی کنه الصواعق المرسله هغه تندرونه چې را لګل شوی دی په جهمینو باندې جهمینو خلاف کتاب لیکل لري په دې کتاب کې د دې مسلې تحقیق ذکر کړی دی چې په لغت کې مجاز نشته وانما هي اساليب متنوعه دا تاسو چې کوم شایونو ته مجاز وي او حقیقت دغه اساليب دي حقیقت هم د عربی ژبې اسلوب دی او دا مجاز هم د عربی ژبې اسلوب دی بعضی اساليب دلیل ته محتاج نه او بعضی اساليب دلیل مراد قرینه ده کله چې د اسد لفظ ته د انسان شجاع د لپاره استعماله قرینه ته به محتاج چې قرینه ذکر چې پته ولګي چې دا د انسان وبعضها لا يحتاج الى دلیل يدل عليه لا يحتاج الى دلیل نه مراد ده حقیقت او يحتاج الى دلیل نه مراد ده مجاز لیکن دی ورته حقیقت او مجاز نه وي دا اسلوب دی د عربی ژبې نعم وبعضها يحتاج الى دلیل يدل عليه ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل فقولك رايت اسدا يومي يدل على يرمي کله وای چې تا دا ویلا چې رايت اسدا ما یو زمره ویل د يرمي اشتلې کول نو دا يرمي قرینه ده چې دلته اسد په کوم اسلوب کې استعمال لري هغه دویم اسلوب کې استعمال لري چې دا د یو بهادر سړي لپاره د لفظ استعمال شوی دی ځکه هغه حیوان چې کوم دی هغه اشتل نشي کول كما يدل لفظ الاسد عند الاطلاق على الحيوان المفترس اطلاق نه مراد دا چې کله ته د اسد لفظ خالی ذکر کړي دا يرمي لفظ اوسه ذکر ته وی رايت اسدا مطلقاً د قید دی اوسه د يرمي ونه لګاو نو دلته به دا اولنې اسلوب سو چې د لفظ حقيقي معنی تواخلي نو دا خبره کوي ثم ان القائلين بالمجاز في اللغه العربيه اختلفوا في اوس دې پورې خو تقریبا دا خبره وشو کنه چې د سره په لغت کې مجاز نشته اول خو د اختلاف په دې کې دی چې په عربي ژبه کې مجاز شته کنه نشته نو صحیح قول دی چې په عربي ژبه کې مجاز نشته اوس دې لرازي کوم علما چې وایي چې په عربي کې مجاز شته لغت کې خو مجاز شته دا علما مختلف شوي دي د دې مابین کې اختلاف پیدا شوی دی چې آیا ټیک د مخ په عربی ژبه کې د مجاز قائل شو چې عربی ژبه کې خو مجاز شته آیا دغه مجاز په قران کې موجود دی کنه دی موجود یعنی دا کوم علما چې په لغت کې مجاز مني د په څه کې اختلاف لري چې قران کې شته مجاز کنه شته نعم دوه رأي دي فقال قوم لا يجوز ان يقال في القران مجاز منهم ابن خويس اولنې قول دا دی چې قران کې مجاز نشته کېدل نشي ناممکنه ده او ابن خويس من المالكيه دا د مالکانو یو عالم دی ابن القاسم من الشافعيه والظاهريه وبالغ في ايضاح منع المجاز في القران الشيخ ابو العباس ابن تيميه رحمه الله په دې باب کې د مبالغې نه کار اغسته دی او ابن قیم هغه انتهایی شدید انکار کړی دی چې په قران کې د سره مجاز شته بلکې هغه خو ویل چې په لغت کې د مجاز نشته لکه شاته چې مونږ ویل چې الصواعق المرسله کې ابن القیم دا خبره وتلميذه العلامه ابن القیم رحمهم الله تعالى بل اوضح منعه في اللغه اصلا اوضح یعنی د دواړو دا وضاحت کړی دی چې دا مجاز اوس دلته د دینه پس به شنقیطی رحمه الله خپل قول بیانوي چې زما ترجیح کوم یو والذین دین الله به والذین دین الله به ويلزم قبوله كل مصنف محقق منصف محقق انه لا يجوز اطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين وای موږ دا منهج اختیارو او په دې سره موږ د الله تعالی تقرب حاصلو په دې قول او عقیده سره د موږ عقیده او دا عقیده به هر منصف
انسان او کم کس چې تحقیق وکړي دې درجې ته برسیږي چې د مجاز اطلاق په قرآن کې نشته. قرآن کې مجاز نشته. د دواړو قولونو مطابق برابر ده. ته په لغت کې مجاز ومني او کوی نه مانی. قولین مراد ده چې کم کسان په لغت کې د مجاز قائل دي او کنه دي قائل باید هغه دا خبره ومني چې قرآن کې خو مجاز نشته. ټیک دا غستا جدا کار دی چې په لغت کې مجاز ثابته کنه ثابته هغه جدا مسله ده. په قرآن کې د مجاز نه منم. اما على القول بانه لا مجاز في اللغة اصلا وهو الحق فعدم المجاز في القرآن واضح، واما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية شاته اختلاف تیر شو کنه چې په لغت کې مجاز شته یا نشته. شنقیطی رحمه الله دې ته ترجیح ورکړي چې په لغت کې مجاز نشته. نو کله چې په لغت کې مجاز نشته نو قرآن خو په عربی ژبه کې بیا خو دې کې د مجاز عدم وجود انتهایی واضح ده. واوضح دلیل على منعه في القرآن ها وای کته دا وی دا بره چې خبره وکړه ما على القول بوقوع کته دا وی او د هغه علماء تقلید کې یا د هغه قول تراجح کاری کم چې وای چې په لغت کې خو مجاز شته نو دومره وکړه چې قرآن کې ممنه. ټیک ته لغت کې ومنه دومره غټه مسله نه ده. قرآن کې ممنه ولی ممنه ځکه مخکې دلایل راځي. ها اوس د دې واضح دلیل لا ذکر کوي چې قرآن کې ولی مجاز نشته. اجماع القائلين بالمجاز على ان كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الامر. دې دلیل دغه کې ده. أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر. فتقول لمن قال رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. كم علماء چې په لغت کې مجاز مني کنه دا غي اتفاقی قاعده ده. یو قاعده غي ذکر کوي هغه وایي چې د هر مجاز نفي جایز ده. یعنی مطلب کم کس چې مجاز استعمال کی هغه کس ته ویل شي چې الکه دروغ وي خبره دي صحیح نه ده بلکې دا کم چې تا استعمال کړي د دینه دا مراد نه دی بلکې بل مراد. مثلا یو کس وی رأيت اسدا يرمي ما یو زمره ویلدو چې اشتلې کول نو تا غي ته شی ویل چې د دینه مراد حیوان نه دی بلکې د دینه مراد نو نه پیډ وکړه کنه نه پیډ د سو وکړه د حیوان نه پیډ وکړه چې دا تا کوم جمله استعمال کړله د دې جمله اطلاق په حیوان باندې نشي کېدل یا د دې لفظ اطلاق په حیوان باندې نشي کېدل بلکې د دینه مراد یو بهادر سړی دی. نو کله چې د علماء دا ویلي دي کنه چې د مجاز نفي ممکنه ده نو کله چې تا دا ومنل چې په قرآن کې مجاز شته نو به خدا مطلب شو چې قرآن کې بعضی خبرې داسې دي چې انسانان دغه نه پېښ کول. د الله د خبرو نه پېته څنګه الله یو خبره کړي او ته وایي چې نه دای مقصد نه دی را بل مقصد دی نو دا خبره. ولا شك انه لا يجوز نفي شيء من القرآن وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته. ودا کوم کسانو چې ویلي چې قرآن کې مجاز شته کنه دی خلکو بدعتانو ته لار کولاو کړی ده. نن سبا د بدعتین را پاسېدلې دی وایي چې د ید نه مراد قدرت دی. دا تاسو لار کولاو کړی چې قرآن کې مجاز شته نو هغه وایي چې راځي د ید نه مراد حقيقي معنی نه ده بلکې مجازي معنی ده. ارزه کې مجاز کوي او د صفات تعویل شروع کړي نو دا خبره کړي دا چې ګوره قرآن کې یو شی ته نه پکول نه شي او د مجاز نه په خو جایز ده او دا موږ په خارج کې د ډیر شواهد ولیدل چې د مجاز دروازه چې تاسو کولاو کړی دا د الله تعالی د صفاتو د نفي ذریعہ ګرځیدلې ده او دا تعطیل او تعویل چې د الله په اسماء او صفاتو کې خلکو شروع کړل د دې وجه نه شروع شي دا خبره کړي. نعم. وانه كان ذريعه الى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابته لله في القرآن العظيم وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك. وای تاسو چې د مجاز دروازه کولاو کړل کم کسان چې د الله تعالی صفات نه مني باغی کې تعطیل کوي نو هغه ویلي دي چې لا ید د الله لاسم نشته استوام نشته. د استوا مطلب دا چې الله غلبه کړی ده. استوا نه مجازي معنی اخلي او د نزول نه مجازي معنی اخلي. فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات. لم ترد حقائقها يعني ما أريد حقائق بل هي عندهم مجازات. د دې په نسبت باندې دا صفات په حقيقي معنی کې نه دي استعمال بلکې مجازي معنی کې استعمال دي. نعم. فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة. ما تريدين وای چې د لاس نه مراد نعمت یا قدرت. والاستواء في الاستيلاء. د استوا نه مراد نه چې الله په عرش باندې د پاسه دی بلکې غلبه کړي. والنزول نزول أمره. د نزول نه مراد نه چې الله ښکته راځي بلکې د الله حکم ښکته راځي. ونحو ذلك فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز. وای تاسو د مجاز دروازه
دروازه کولاو کړي همدا دروازه هغه استعمالي او د دین را دن کیږي د الله صفات نه مني. مع ان الحق الذي هو مذهب اهل د السنه صفات مبارک د اهل سنت سم مذهب دی چې موږ دا صفات به ثابتو، ایمان به پیلرو چې د الله لاس تر او کیفیت به نه بیانو او نه به مجسمه او پشان تشبیه ورکو چې د الله لاس زموږ د لاس پشان نه تعطیل کو انکار هم نه کو او مثال ولنه بیان. اثبات هذه الصفات التي اثبتها تعالى لنفسه والايمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وطريق مناظره القائل بالمجاز في القران هي ان يقال لا شيء من القران يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالية صادقة سالبة صادقة ومقدمة القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما، لأن الصغرى منهما وهي قولنا لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينا لكذب نقيضها يقينا، لأن نقيضها هو قولك بعض القرآن يجوز نفيه وهذا ضروري البطلان، والكبرى منهما وهي قولنا وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب. اوس دا خبره کوي منطق کې دوه مقدمه، اولنۍ مقدمه ته صغرا وي او دویمه ته کبرا وي او درېمه نتیجه. مثلا د الله تعالی اثبات چې تکي د الله تعالی وجود ثابته نو وی بچي العالم حادث، دنیا حادثه ده، دا اولنۍ مقدمه شو. به وی چې كل حادث لابد له من محدث، دا دویمه مقدمه شو. د هر مخلوق شي لپاره د خالق ضرورتي، نو نتیجه به سره راوځي الله محدث، الله محدث او خالق دی. دوه مقدمه کې خو یو به نتیجه راو بس. اوس راشه شنقيطي وي زم منطقي ما په منطق سره د ثابتوم چې په قران کې مجاز نشته. خاوي مقدمه صغرام را تاسو منئ او کبرام را سمنئ. کله چې دواړه مقدمه تاسو منئ را سره هغه کسانو ته وای چې قران کې مجاز شته، دا دواړه مقدمه را تاسو منئ کنه، نو کم کسي دوه مقدمه ومني هغه بخامخه نتیجه مني، نتیجه مر سره ومني. ګور اولنۍ مقدمه څه شی ده؟ اولنۍ مقدمه دا لا شيء من القرآن يجوز نفيه، دا اولنۍ مقدمه ده. قران کې د هیڅ شي نه په جایز نه ده، یعنی قران کې د حکم نشته چې ته نه په وکي وي نه مانی. یو مقدمه شو دا د خلق منی کني منی ټول منی، کم خلق چې وای چې مجاز شته قران کې هغه منی. ښه دویمه مقدمه وكل مجاز يجوز نفيه، او هر مجاز نه په جایز ده. مونږ دا ویل کنه ته چا ویل چې رايت اسدا يرمي، ته دا غي نه په شي کوله چې لکه دلته د اسد نه دا مراد نه دی بلکې دا مراد دی، د مجاز نه په صحیح ده. دوه مقدمه دی منی، نو د دې نتیجه سره راوځي چې د هر مجاز نه په جایز ده او قران کې یو شی نه په کیږي نه، نو نتیجه به سره راوځي چې قران کې مجاز نشته. ولی قران کې مجاز نشته، نو دا خبره کړې ده. نو او صغرا څه شو لا شيء من القران يجوز نفيه، دا مقدمه ده صادقه یقینا، دا بالکل رښتیا مقدمه ده کې دروغ نشته چې قران کې وایي چې دا ټول خلک دا مني چې قران کې داسې شی نشته چې دینه پکې. ښه ځکه د دې مخالف څه خبره ده؟ بعض القران يجوز نفيه، ایدا تاسو شی ویل چې قران کې بعضی مسائل د سشتره چې نه پیداږي جایز ده، شی ویل چې نه شی ویل، نو دا مقدمه صادقه شو. او کته دا وی چې قران کې بعض شی نشته چې نه پی جایز ده، نو هغه خبره دروغجنه ده. نو دا نو اولنۍ مقدمه څه شو؟ صادقه شو. صحیح ده کنه؟ دویمه مقدمه څه ده؟ كل مجاز يجوز نفيه، دا هر مجاز نه پی کېدل شي. نو کم علما چې مجاز مني دا غي په اجماع سره دا مقدمه صحیح شو، کبرا صحیح شو. نو دا دواړه چې کله تسلیم المقدمین تین دی وکړي کنه نتیجه صحیح شو. نتیجه سره لا شيء من القران بمجاز، قران کې شی مجاز نشته. صحیح ده. اول دا ویله چې قران نه څه شی نه پکېدل جایز نه دي چې انکار وکړي. او دویمه مقدمه څه کې خدای چې تاسو دا وی هر مجاز کې نه په ضرور کېدل شي. نتیجه دا شو چې قران کې مجاز نشته. ځکه کته وی چې قران کې مجاز شته، نو تاسو خپل دوه مقدمو کې تسلیم کړه چې د مجاز نه په ممکنه ده، نو به خو ستاره دی قول نه دا لازميږي چې قران کې د شی نشته چې نه په ممکنه ده. نو دا شنقيطي چې دا منطقي دی وجه دا چې کله را منطقي سٹارټ کې ویلو کنه، نو عربو چې کله دا ولید چې منطق ورته زده او دلته اهل حدیث هم شو، نو هغه ویل چې زوجوه قیدوه، واده ورلو کې چې سعودي کې پاتې شي لاړ نشي واپس. دومره متبحر عالم دی، هغه خو ډېر متاثر و دی دغه. د دینه پس به بل فصل لغه کوي چې هغه په را روان درس کې ان شاء الله ډیسکس. څلور فصول دي په دې رساله کې. اولنې فصل دا دی چې کوم علماء دا ویلي دي چې په لغت کې مجاز شته، ضروري نه ده چې دا غي نه دا لازم شي قران کې مجاز شته.
نشته. په لغت کې د مجاز د ثابتولو نه دا لازم نه ده چې په قرآن کې به مجازي دا خبرې کړي. دویم فصل دا دی د هغه آیاتونو نه جواب کړی دی. مثلا هغه علما چې وایي چې قرآن کې مجاز شته هغوی وایي چې قرآن کې الله ویلي دي جدارا یرید ان ینقض، یو دیوالو اراده لرله چې ماچ، نو دیوال څنګه اراده وکړي، نو دا مجاز دی. نور ډېر څیزونه هغوی دغه کوي چې دا مجاز دی. نو د دغه آیاتونو نه جواب کړی چې دا مجاز نه دی، د عربي ژبې اسلوب دی، لکه سټارټ کې ویل. او دا دویم فصل دی. او دریم فصل د دې باره کې دغه کړی دی چې بعضې اشکالات د هغې نه جواب کړی دی. یعنې موږ باندې چې بعضې خلکو کوم سوالات او اعتراضات کړي دي چې تاسو مجاز نه منئ، دغې اشکالاتو جواب به ورکړو. څلورم فصل د صفاتو باره کې چې کوم آیتونه دي د هغې باره کې تحقیق کړی دی چې کوم خلکو مثلا د ید نه مراد قدرت اغستی دی، نو دا غلط شوي او دلته مجازي معنی نه ده اغستل پکار. او خاتمه کې په جدلي منطقي طریقې سره د هغې خلکو سره مناظره کړې، کوم چې وایي چې د الله تعالی د صفاتو تعویل ممکن دی او دلته حقیقي معنی موږ نشو اغستلی د لاس وغیره، استوا نه حقیقي منطقي طور سره د هغې سره بحث کړی. صلی الله تعالی علی خیر.